د 3 کاله دپاره د پاکستان د قومي فوټبال ټیم ایسا جوړ سوی. قومي هیرو امید خان فوټبالر چې دی دا وخت د مالي مشکلات سره مخامخ دی او دی د وخت د پلمبر کار کوي. نه صرف د پلمبر کار کوي بلکې که چیرې دته پر روزانه پر اجرت باندې چې کوم مزدوري میلاو سي هر هغه مزدوري دی کوي. دی په کال 2011 د 13 پورې د پاکستان د قومي ټیم ایسا پاتې سوی دی. زه به ډایرکټ د څه پوښتنه کوم. امید خان ډېره مننه موږ ته وخت راکړئ. د فوټبال تا کله شروع کړي او ستا عروج او زوال کله کهاني موږ تقریبا په 2013 او 14 او 15 کې 3 سال ما انټرنیشنل فوټبال لیول وکړ او په هغه کې زموږ ډیپټي ولګېده پرمننټ جاب په سویس ترنګیز کې. هغه کې تقریبا 8 سال موږ پرمننټ جاب وکړ. دا د پی ټی آی حکومت څخه مخته راغلی د عمران خان ده. نو هغه د سپورټ ډپارټمنټونه بند کړل. دا څه په زره او انسانان چې پلیران چې دي هغه بېروزګاره شول. د مالي مشکلاتو وجې څخه بیا رالم نو د پلمبرۍ کار ما شروع کړ. مختلف ممالک به تا دورې کړي، مختلف ممالک خلاف به تا ګولونه هم کړي په قومي ټیم کې او انټرنیشنل ګولونه مې کړي دي. پلیر اف د ایر هم راغلی یم، ګولډ میډلسټ هم یم او 3 کاله ما د نیشنل ټیم جوین کړی ول. په دا کې انټرنیشنل ګولونه سوي دي او تقریبا 10-12 دورې ملکونو دورې ما ولیدې چې یو سپورټ ته توجه ده، هغه لکه کرکټ ته توجه ده. دا نور کلونه چې کوم دي هغه د زوال مخ روان دي. یو پرچې لیول شروع ده، سپارش کې زیاتې، بل هغه ته هېڅ ویلیو نه ورکول کېږي. همسایه ممالک الان کې د هغه 40 سال څه جنګونه هم کې روان دي. په دغه کې د افغانستان دی هغه دا وخت په هر پلیر ته بنګله ورکړل سوې ده، موټران ورکړل سوي، پر کور باندې تنخواهې شروع دي. او بل ملک ته انډیا ده چې موږ هغه سره اختلافات هم لرو، لیکن د هغه هر پلیر ته کوم دغه چې دی مطلب کور ته په بې جوړ لګېږي، تنخواهې ورباله کېږي، یوه ډیپټي هم نه کوي، پر کور باندې هر څه سهولات ورکېږي. او زموږ څه کوم خپل پرمننټ جابس کوم موږ ته راکول سوی دی دا زموږ ته واخیستل شو. دا و قومي فوټبال ټیم هیرو سابق قومي فوټبال کلاړي حمید خان چې د زیاته کله چې یو طرف ته همسایه ممالک چې کوم دي هغه ته په کورو باندې تنخواهې میلاویږي، بل طرف ته د پاکستان هغه کلاړیان چې د دې ملک خدمت یې کړی دی، نه صرف دی ګولډ میډلسټ دی، پلیر اف د ایر هم راغلی دی او دی د بېروزګارۍ شکار دی، دی د پلمبر دا وخت کار کوي. د موجوده وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف پسې دا مطالبه وکړ چې هغه د فوري طور د دې نوټس واخلي او چې کوم سپورټس ډپارټمنټس په تېر حکومت کې بند سوي دي هغه د فوري طور بحال سي.